نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه ده که ستا یو حاجت نه پوره کېږي ناممکن حاجت دی انشاءالله العزیز 100% ګارنټي در کوم په 3 ورځو کې به ستاسو حاجت پوره وي د کمنټس وګوره او ما دا وظیفه کړې وه الله پاک زما په 3 ورځو کې حاجت دا پوره کو دا بل وګوره دا امام دا وظیفه کړې وه الله پاک زما حاجت پوره کو تا بل کمنټس وګوره دا زما الله پاک حاجت پوره کو وستا او انشاءالله الله پاک حاجت پوره کوي یو خبر کوم تادی ونه کې چې تو بس وظیفه پوره کی او سره له پوره کی او کوئی صحت مشوره نه قصه نه راحت بس وظیفه کوه په دې اندازه کوه چې په الله پاک قبول کی بدایو خبردان سره یارو ساته هغه څنګه چې وظیفه کې ستا خواهد ان شاء الله العزیز په 3 ورځو کې الله پاک ستاسو تمام حاجات پوره کړي الله پاک ستاسو تمام مسائل محترم او دا ختم کړي که ناممکن مسائل وی ناممکن حاجات وی کو ارسه محترم ان شاء الله العزیز په 3 ورځو کې به خامخا ست حاجت دا پوره کیږي تاسو طریقه هایم په دې خود له شی طریقه باندې عمل وکړئ ان شاء الله کو کار دیونه شو دا کمنټ سو کې کار ونه شو او ګوره په دې طریقه کار باندې کوم طریقه زهما ان شاء الله العزیز به تماشا کوه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب نوم باندې د گواهی ورکوم د خبرې چې الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دومره پاورفول وظیفه ده دومره انتهایی لاجواب وظیفه ده چې انسان محترم لاغه صحت نشي بیانول ځکه د ساجيباجي خبر کوم ځکه چې دومره پاورفول دومره د ډیرو خلکو په دې وظیفه باندې محترم کار شوی دی نو تاسو نو وظیفه کول غواړئ د جون معمول ساده غواړئ تاسو چې زه وظیفه کوم چې زما حاجتونه پوره شي ډیر خوند داسې وی رونه داسې او دا وی چې رمنګا د یو کال نه څوک زما مسله او څوک د 2 کال نه مسله او څوک د 3 کال نه او چې کله دا وظیفه کړل الله پاک زما هر قسم حاجت پوره کړی دی الله پاک زما هر قسم مشکل نه ختم کړی دی دستا مشکل د محترم د رشتې ستانه کیږي ستا مشکل د کاروبار روانيږي نه ستا حاجت د محترمو حاجت د عمره لتک د ستا حاجت د مدینه منوره لتک د مکه مکرمه ته دلته کې خپل بزنس دستا نو چې کم قسم له سوچ ستاوي دا وظیفه او ان شاء الله العزیز تماشا کوي چې الله پاک ستا حالت څنګه بدلای خو یاد ساته محترمو وظیفه به ختموي نه تادی بنا کوي مطلب مې دا تادی بنا کوي دا نه بس ما سر پورا کو او بس ما دونه پیری ویلو دونه مې نپلونو کړل نه وظیفه په دوران کې سوچ دا کې چې قبول شي وظیفه په دوران کې به دا سوچ کې چې قبول شي ځکه چې وظیفه کې دا شي لکه ودم شي کې دا شي لکه مشقت هم کی کې دا شي لکه تکلیف هم کی مستقر هم حقي خو صحابه روایت ساتي چې یا الله پاک دا وظیفه مې قبول کړي سوچ بدا کې چې وظیفه قبول شي سوچ بدا نه کې چې را تعداد څه پورا کما تعداد پورا کیږي هغه سم پورا کیږي دومره نه او سوچ بدا کې چې را وظیفه مې قبول شي نو ترتیب او طریقه کار بس تاسو داسي کو څوک حاجات لري څوک مشکلات لري څوک سلري ان شاء الله العزیز په دې ترتیب او طریقه کار باندې شروع واچوي بیا تماشا کوي نو ترتیب محترم داسي وي چې تاسو با چارندام وکړي چارندام وکړل هغه نمبر به تاسو 2 رکعات نفل وکړي 2 رکعات نفل وکړل نتب زر پیری بسم الله الرحمن الرحیم دا بوي او دی ویلی بسم الله الرحمن الرحیم زر پیری او تادی ونه کې سوچ بل حد مې دونه کې چې دا بزر پر کله ز پوره کوم خپ قلار کې نه تاسو کله ټایم شته خپ سر باندې بے اور بسی زر پر برابر کل بیا و 2 رکعات نفل وکي 2 رکعات نفل شو بیا و زر پر وی دغه رنګ بیا و 2 رکعات نفل وکي یو قسم لا تب 24 رکعات نفل وکي چکرم د سلام وګرځي زر پر وته بسم الله الرحمن الرحیم وی مطلب دا شو چې 12 پر سلام وګرځي 100 پر 12 پر
چې 12 پیرې سلام ګرځي نو ستا به ټوټل د وظیفې حساب کتاب شي 12000 پیرې او ستا بسم الله الرحمن الرحیم راشي د هر 2 رکعتو نه بعد به ته 1000 پیرې لا بسم الله الرحمن الرحیم وي خو تادی ونه کې خپه سوري وایا فالته والا مزه والا او پرې سوچ وکړه ان شاء الله زما کار وکيږي او پرې سوچ مکه چې زما 2000 پیرې دا ذکر وکم او دا رنګ 24 رکعت نه پل وکم الله پاک زموږ ذکر محتاج نه لري زموږ د نفلونو محتاج نه لري بس هغه باندې صرف منل دي صرف الله پاک باندې منل دي دومره سمنګو کو چې الله پاک صرف مني محترم ان شاء الله العزيز عملو کې ګران دي وزار مې تنګوي مو خپه سر باندې وکي خپه سر باندې وکي مسکی او دسمات شي بیا نور بل د سم کول شي تنگ شي لکه چکر مو کړو بیا راشه بیا کینا نو ان شاء الله العزيز دو ټیم په لګی نو استاد ناممکن حاجت دا هم پوره شي او دغه رنګي هر قسمه مشکل دي دا پوره شي محترم دواګانې ماته کوي الله پاک دې زموږ استاد تمام اعمال پوره کړي الله پاک ساسو را وظیفه قبول کړي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته